اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام علی اهلها اما بعد قال مولا علی علیه الصلاة والسلام اکثروا ذکر الله اذا دخلتم الاسواق عند اشتغال الناس. مولا هیڅ ټیم باندې د خدای ذکر کوي، خو یو خاص ذکر مورد مولا هیڅ کله تاسو بازار ته نوځئ، هلته خلکو رش وي، شغل وي، نو هغه ټیم کې خدای ذکر وکړئ. بازار شیطان بهترین ځای دی، شیطان ډیر وکي خوشحال وي. دې ټیم کې ذکر ډیر زیات ثواب دی. فانه کفاره الذنوب، دای ګناهانو دپاره کفاره دی، د حسناتو کې زیاتوالی کوي. مسجد و مطمئنه منبرگاه کې ته اسې په کار د ذکر نه علاوه بل کارونه کې ولکه مو اوس مسجدو کې مراکي کوو، نه مراکو دپاره نه دی، مسجد ذکر دپاره دی، خو بهترین ځای هغه بازار دی. د کندرانو دپاره مستحب دا دی څه کم واخلي زیات ویر کی. یو مستحب دا دی دکاندار دپاره څه دکان کې ناست وي په کار د ذکر کې مشغول وي، څه کله دو چی خرڅوي یا چی خلي څه هلته په کار د الله اکبر ناره اوچاته کي، په کار د الله اکبر وایي. مخکې عارفان و ښه خلک داسې تیر شوي دي چې هغوی دکان کې ځان ته کابر کندلی دی، او څه چی به خرڅول اول به کابر ته سترګې اړولې، ګرچې کابر ځای به نشي میلو، دکانونه ډیر ډاک دي، هیڅ ځای ورکې نستي ځای ورکې نشته، یو مرګلي دپاره یو بینچ کرسی نشته، ساعت سکینې جامه د سوکي ځایونه باندې، خو که کابر نشوي کندلی ځان سره کپان کیدوي. هیڅ یو هندو و هغه به څه چی خرڅولی، بیا به سیر ته سترګې اړولې، یو ګاهک ونې پوه شو څه همیشه ته ما ونې چی خرڅوي دسته ویلې سترګې اړوي، اخري راز پاس شو، بوتي ورته راوستله دی ما خدای دی څه زه کله چا نه چی خرڅوم خلم زه اول خدای ته سترګې اړوم څه د خدای مانه په ویر نشي، نو بیا زه زیاتی نه کوم. التماس د التجا د مؤدبانه میډیکل والا څه کله ته 2 لمبر ګولۍ خرڅوي خدای په زړه کا، کله ته تلې کې خیانات کوي خدای په زړه کا. کپړې والا دکانونه دي او نور ډېر هغه دي، ما نه کېدای شي کمنټس یا وشي زه زړه سره ته یم پردی ناموس دی ارسي تونه کپړې خلي یا چی کوي نور والا په کار دی ته خدای په زړه کا. ما دپاره زه ځان سره یم، زه منبر رسول باندې ناست یم، په کار دی زه خدای په زړه کوم، څه د کومه خبره زه منبر رسول باندې کوم، آیا دا د زه خلکو پاره کوم که خدای دپاره کوم، په کار دی منبر باندې زه خدای په زړه کوم. آره و تویز باندې په کار دی زه خدای په زړه کوم، ما ته تویزو ته خلک ارسي کنه، اخ ټیم که ناموس یې ارسي په کار دی زه خدای په زړه کوم، چا ملازي کولی که په کار دی زه خدای په زړه کوم. آره و حالات کې په کار د خدای په زړه شي، هر څوک په کار د خدای په زړه کې، ما خاص طبقې سره ضد مه نه دی، خامخا زه نامې خستله مه نه دی مقصود، استادان په کار د خدای په زړه کې، کلاس کې سکول کې هر چا ته په کار دی څه خدای په زړه کې. امام صادق علیه السلام نه روایت دی هر ټیم نه خدای دوی څه کله غصې کې راشوي غضب کې راشوي څه دل ته خدای خاص ذکر کوي. ته نن مشرې واړو اړکو ته غوسه شوې، ته نن مشرې واړو جلکیو ته غوسه شوې، ته مشرې خونې کې ښځو ته غوسه شوې، تو به نه پورته یو مشر شته، تو نه پورته یو عظیم خالق و مالک خدای شته، که ته دغو ته غوسه شوې تو ته به خدای غوسه شي. نو دا 2 خاص مورد هم وښیل بازار کې و غصې کې په کار د انسان خدای خصوصي طور باندې په زړه کې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.